بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مفتی فضل غفور صاحب هغه د جمعیت علماء اسلام د سوشل ورکرانو لپاره د تسلی څخه خبرې کړې دي. تاسو د هغې دا خبرې واورئ. د دې نه په زه بیا ستاسو سره څو خبرې کوم. زه فخر کوم د خپل جمعیت علماء اسلام د سوشل میډیا ورکر باندې چې دا رضاکار دی، دا فی سبیل الله د علماو دفاع خپله فریضه ګڼي. د ده نه د خپل چاپیرچول بعضې خلک د دې وجې نه خفوي چې ته د دې علماو دفاع ولې کوې. زما محترم ورونو د جمعیت علماء اسلام سوشل میډیا ټیم کارکنانو، دا ستاسو د صبر امتحان الله اخلي، دا ستاسو د ازمایش امتحان الله اخلي، دا ستاسو د برداشت امتحان الله اخلي. استقامت اختیار کې په دغه خپله مورچه کې کلک ودرېږئ، په حکمت سره، په بصیرت سره او په دلیل سره خلقو ته خبره ور ورسوئ. ګیر چاپېره خو ټول د بېدینۍ اوازونه دي، خو په یو اواز پکې هم د دین راوتو، دا به د جمعیت علماء اسلام د سوشل میډیا د ورکر وي انشاءالله العزیز. عزتمندو تاسو د مفتی صاحب دا خبرې واورېدلې چې مفتی صاحب د جمعیت علماء اسلام د سوشل ورکرانو لپاره ډېره تسلۍ خبرې کړې دي. نو بهرحال زموږ چې څومره ملګري دي، څومره دوستان دي، نو هغوی د چې کوم دی صبر پکار دی. د علماو دفاع دې کوي، که خلک ورته کنځلې کوي، که خلک ورته ردې بدې وایي، که څوک ورته هر څه وایي، په دې باندې هېڅ پروا نه پکار، بلکې موږ به خپل محنت جاري ساتو او موږ به چې کوم دی دغه رنګې د علماو دفاع کوو. په دې کې به چې کوم دی د چا پروا نه کوو. ولا یخافون لومة لائم، د چا د ملامتیا نه به نه یېرېږو، د چا د فضول خبرو به چې کوم دی هېڅ پروا نه کوو. نو مفتي صاحب دا ډېرې خوږې خبرې او د تسلۍ نه ډکې خبرې کړلې، دا زموږ لپاره کافي دي. نو الله رب عزت موږ له د علماو د دفاع کول توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.